شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. پروګرام د سونو پښتونخوا او زه یم عقیل صوبزی. د خیبر پښتونخوا بالخصوص وساره چې د تړلې د بلوچستان او بیا تړلې د افغانستان چې کوم معاملات دي، خاص کر سکیورټي معاملات چې دي، هغه په ډېر پیچیده مراحلو کې چې دي په هغې کې داخل شوي دي. دا محض د اتفاق نه دی چې کله یو 3-4 ورځې مخکې په واشنګټن کې د مارکو روبیو او د اسحاق ډار صاحب اهم ملاقات شو او امریکن میډیا هغه د کاونټر ټیرریزم په حواله باندې د یو بل انګیجمنټ یا ری ایلمنټ په حواله باندې ډېر زیات اهم وبولو. هم په هغه ورځ باندې په بیجینګ کې د عاصم منیر صاحب نه صرف دا چې د چین د اعلی عسکري حکامو سره چې دي اهم مذاکرات شو، بلکې د نایب صدر او وزیر خارجه چې دغه سره ملاقاتونه وشو. په سبا چې دی په اسلام آباد کې ډېر غټ ایونټ کېدو چې په هغې کې د سنټ کام چې کوم کمانډر دی چې هغه د دنیا طاقتورترینه پوځي لیډر چې دی، هغه ته لیډر ویلی کېږي، هغه ته کمانډر نه ویلی کېږي، هغه ګڼلی کېږي. دغه سمیت د شپږو ملکونو چې کوم آرمي چیفس وو هغه په اسلام آباد کې وو. خو د هغې نه فوراً بعد چې دی موږ ته په بلوچستان کې یو طرف ته اړی ګړی چې دی هغه په نظر باندې راغی، نو بل طرف ته د خیبر پښتونخوا جنوبي اضلاع او قبایلي سیمې چې دی په دې کې اچانک چې دی یو ځل بیا داسې واقعیت شروع شو چې هغې نه صرف دا چې د سیکورټي چې کوم چیلنجز دي په هغې کې نوره اضافه وکړه، بلکې عوام چې دي هغه به کې مشتوي شو. دغه رنګې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي چې څومره پارټیانې دي، د هغو یو اواز چې دی هغه په مختلف پلیټفارم باندې د جرګو په شکل کې، د ای پی سیز په شکل کې هغه مخې ته رالل. په دې ټول ایشوز باندې به خبره کوو، خاص کره تېره ورځ چې په تیرا کې کومه افسوسناکه واقعه وشوه. نن په هغه پس منظر کې چې دی چې کومه قمبرخیله قبیله ده، د هغې په زرګونو باندې، په سوونو باندې نه په زرګونو باندې خلک چې کوم دي هغې وارننګ ورکړی دی مقامي طالبانو ته چې تاسو په یو هفته کې دننه چې د علاقه پرېږدئ. مطلب دا ده چې هغې هم د دې خبرې اعتراف کوي، هغې ته هم د دې خبرې ادراک دی چې دلته کې دغه خلک شته، او بیا د فورسز په حواله باندې د خلکو چې دی خپل خدشات دي. په دې ټول ایشوز باندې به خبرې کوو. راسره په سټوډیو کې دوه معتبر مېلمانه ناست دي. عبدالواسع صاحب چې هغه د جماعت اسلامي صوبایي عهدهدار دی، ډېره زیاته مننه. تاسو نن سبا هغه د جرګې د وجې نه چې دی بزي وي وخت مو راوویستو. تېره ورځ چې کومه د عوامي نشنل ګوند لاندې د زیر اهتمام کومه جرګه شوې وه، امن جرګه، په هغې کې نسبتاً ښه پوینټس مخې ته راغلي، په هغې کې تجاویز هم دي، په هغې کې د دغه پوره مسلې چې کوم دی د هغې بین الاقوامي او علاقایي او مقامي اسپیکټس چې کوم دي یا کرکټرز چې کوم دي هغې طرف ته هم اشاره ده. خو خاص کره دغه سلوشن والا چې دی په هغې کې ټولو پارټو چې دی تقریبا شرکت کړی بغیر د پی ټي آی نه. خو د هغې نه مخکې چې کوم د پی ټي آی ای پی سی شوې وه، هغه د ناکامۍ سره ښکاره شوی او هغه ای پی سی چې نور سوالونه را پیدا کړل، خاص کر په هغه پس منظر کې چې کله د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی الیمین ګنډاپور دا خبره وکړه چې زمونږ 2 انټلیجنس ایجنسیز چې کوم دي اساسي ادارې هغه ګوټ طالبان چې دي د هغو روزنه کوي. هغې نور ایشوز چې دي را پیدا کړه، نورې پیچیدګیانې او نورې کشیدګي چې دی را پیدا کړه. په دغه ټول بیکګراونډ کې به د قومي وطن پارټۍ رهنما چې دی شکیل وحید الله خان صاحب چې هغه ښه لیکل هم کوي، ډېر ښه سکالر هم دی او د خیبر پښتونخوا په معاملاتو باندې یو ریشنل اپروچ لري. هغه به راسره هم خبره کړې. ډېره مننه شکیل خان، تاسو تشریف راوړه. سابقه پالیسیانې څنګه وې او موجوده ریاستي سببندي چې د خاص کر د خیبر پښتونخوا د حکومت کردار چې په دې حواله باندې به سابقه وزیر اجمل وزیر چې دی هغه زموږ سره د فون په لاین باندې چې دی خبرې به کوي. په دې ټایم کې په خیبر کې صورتحال سره محمد الله فریدي چې هغه د سونو پښتونخوا نماینده دی، کو هلته کې د سیګنل مسله نه وه نو هغې به کوي. زه به اول شکیل خان ستاسو نه تپوس وکړم، بیا به واسع صاحب چې دی په هغې باندې خپل ریمارکس راکړي. څه وجه ده چې اچانک چې دی یو ځل بیا ستاسو خیالي که نه د اچانک یو ځل بیا ځکه د لفظ ما استعمال کو چې دا کوم نګران دور په دې کې په ټیرریزم باندې چې دی د ډېر حده پورې قابو چې دی هغه موندلی شو. خو چې څنګه الیکشن شو، د الیکشن نه بعد بیا د صوبې د حکمران پارټۍ یو ریاست مخالف بیانیه چې ده چې هغه پولیټیکل پوینټ سکورینګ و، د هغې خپلې ګیلري ده، هغه خپل شکایات دي. هغې یو ځل بیا چې دی 15 اګست چې دی د هغې اعلان کړی دی چې موږ بیا مزاحمت وکړو یا موږ احتجاجي تحریک وکړو. هغه حکومت چې څنګه ختم شو او دا نوی حکومت راغی، نو موږ ته خو داسې ښکاري
چې زما سره ډیټا د دې خبرې موجوده ده چې د خیبر پښتونخوا په 14 اضلاع کې په 13 هفته کې چې د اټیکس شوي دي. دا ګوره نیمه خیبر پښتونخوا چې کوم دغه د اټیکس په دغه کې ده، په ولقه کې ده. بنیادي اسباب تاسو څه ښکاري؟ ډېره مننه جی. بنیادي خبره په دې کې مونږ کلیک شاته لاړ شو. یو خو صوبایي حکومت، وفاقي حکومت او بیا زمونږ چې کوم نور ایجنسیز دي دا په یو پیج دې ټیم کې نه ښکاري. زمونږ صوبایي حکومت چې کوم دی نو هغه چې کله دوی دلته حکومت و غالبا پرویز خټک دور کې دوی کله دا خبره کړو چې به مونږ ولا دلته دفتر ورکو. همدغه ترګرو خبره ده. د هغې نه بعد بیا بیرسټر صاحب زیو په کابل کې چې کوم دی هلته کې کینی دوی سره مذاکرات کوي. بیا چې کوم دی نو څه کسان داسې چې هغه انتهایی موسټ وانټډ خلک و هغه دوی پرېښودل. 110 چې کوم دی 110 په دې کې 70 چې دي هغه د هغه وخت چې کوم د صدر مملکت و د هغه په صوابدیدي اختیار باندې او هغه ډېر موسټ وانټډ خلک و هغه دوی پرېښودل. ظاهر خبره چې دا ټول عمل که مونږ د تحریک انصاف د دور مونږ راولو او د نن تاریخه پورې نو صوبایي حکومت مکمل طور باندې چې کوم د دروغګویي نه او د چلبازۍ هغه زه به دا وایم چې سیاسي چلبازۍ نه هغوی کار اخلي. صوبه د دوی په کنټرول کې ده، صوبه د دوی په لاس کې ده. که دوی مثال طور باندې زمونږ د دې ځای چې کوم ایجنسیانې دي که هغه صحیح رپورټینګ وفاق ته وکړي، صحیح رپورټینګ، نو کیدای شي چې د مخنیوي وشي. خو ښکاري داسې چې صوبایي حکومت په هیڅ قیمت باندې وفاق سره یا دغه تیار نه نو دې په وجه باندې چې کوم نه دغه رپورټینګ هم مسله ده. دویم دا دی چې دې کې عقیل خان یو غټ مسله داسې ده چې هغه مونږ په طبع سره چې کوم دی سره یو د عوام په خپل حکومت باندې که هغه صوبایي دی که هغه وفاقي دی او په خپلو ایجنسیانو باندې چې کوم دی اعتماد ختم شوی دی. که دوی عوام اعتماد کې اغشته وي ایجنسیانو یا حکومت نو عمدې عوام چې کوم دی نو رضاکارانه طور باندې د دغې خلکو مخبري به م ورته کړې وی، دغې خلکو ټکانې به م ورته مختلفو علاقو کې راوتې هم دي که نه. خو مسله دا دی چې یېرېږي، هغوی هم یېرېږي د هغوی د سر د تحفظ وزیر اعلی کله دا خبره کوي چې زما 2 پریمیر ایجنسیانې چې کوم دي هغه فیل په نېشنل میډیا نه فیل خو پرېږده هغه دا خبره کوي چې زما 2 پریمیر ایجنسیانې چې کوم دي هغه ګوټ طالبان ساتي. نو هلته به بیا ډي پي او کار څنګه کوي، هلته به انټلیجنس څنګه کار کوي، عوام به بیا ولې بنیادي خبره همدغسې ده چې دې ټایم کې چې وزیر اعلی بلوس کوم دا بیان ورکړی دی نو د هغې نه بعد چې کوم دی نو د صوبایي چې کوم بیروکراسي ده په هغې کې هم یو یاره پیدا شوه. ظاهر خبره چې دوی بولډ سټیپس څنګه اخلي. خو زه بیا دا وایم چې ټول هر څه نه خطرناک عمل دا دی چې د ولس او د حکومت په منځ کې چې کوم دی ډېر لوی د ټرسټ ډیفیسټ چې کوم دی هغه موجود دی او د هغې نقصان چې کوم دی هغه ریاست ته هم رسي او ولس ته هم رسي. تاسو ډېره چې دی شارټ کټ خبره کړم. دغه سوال ستاسو نه دی جي، خو د هغې په پس منظر کې لکه موږ د دې میاشتې د شیډول چې ګورو د اکټیویټیز اے پی سی راوغوښتی شوه. صرف ستاسو دواړو پارټۍ چې د هغې پکې شرکت وکړو، درېیمه پارټۍ قابل ذکر پارټۍ پکې چې دغه پکې وپکله حکومتي اے پی سی حکومتي چې کوم وزیر اعلی صاحب راغوښتې وه او داسې اے پی سی که نه چې په واټس اپ باندې خلک انوایټ کړو. به ته څوک انوایټ کې لاړ شي او ډیلیګیشن جوړ کړه لکه تاسو جوړ کړی دی د ان پي والا چې دی په خلکو باندې وګرځېدله. ورپسې بیا د ان پي دغه ستاسو د دواړو پارټو چې دی برپور نمایندګي وه پکې، عام خلک پکې وو. په دغه بیکګراونډ کې په 13 تاریخ باندې چې تاسو پېښور کې کومه د امن غږ په نوم باندې جرګه کوئ چې دغه دومره څیزونه شوي دي یا د دومره ډیولپمنټ روان دی نو د هغې انفرادیت چې دی یا خصوصیت چې دی یا اهمیت چې دی هغه به څه وي؟ ډېره مهرباني، شکریه. یو خبره خو دا ده چې ګوره د یو بل سره ناسته ډایلاګ خبرې اترې د دې سره د مسلې د حل کولو لار کولاویږي او چې څومره هم ډایلاګ یې وایي. زه په دې وخت کې خو اپریشیټ کوم چې زموږ ټول پولیټیکل پارټي چې څومره هم دي په صوبه کې هغې د یو بل سره ډېر په ښه انداز باندې کیني. زه به تاسو ته نن ووایم چې نن کوم دا میټینګ شوی دی هغې صرف د دې وجې نن څه خپل سفارشاتو له عملي شکل ورنه کړ چې هغې زموږ د جرګې انتظار کوي چې ستاسو کوم تجاویز راشي، زموږ تجاویز راغلي، موږ به لږ یو ځای کینو. زموږ صرف فرق دا دی، یو دا چې موږ خو دا زما خیال ډېر مخکې ډیسایډ کړی و، اعلان کړی مخکې وه، ان پي بیا اعلان کړه، بیا د هغې نه وروستو چې دی نو حکومت اعلان کړ. موږ ټولو ته لاړو ټیم ناستو. زموږ موقف دا دی چې د امن دپاره د یو بل سره ناسته کول، د امن دپاره
د یو بل سره خبرې اترې کول. په دې کې ټولو خلکو له ناسته پکار ده چې موږ د یو وختي سیز د سینټ دپاره اپوزیشن او حکومت یو ځای کېناستی شي. ولې د عامو عوامو تکلیف امن په دې کې موږ یو بل څه نشو کېناستی. موږ اے پی سی نه ده راوښتې. موږ چې اے پی سی راوړو مرکز ته ټول مشرانو سره الله خو وکړي دا ټول زموږ اے پی سی ته راځي. موږ هم زموږ د صوبې دا یو ډېر ښکلی روایت دی، ټول خلک یو بل سره کیني. موږ جرګه راوښتې وه، زموږ د مخکې نه په ذهن کې دا وه چې موږ قبایلي عمایدین راغواړو، الډرز راغواړو، ملکانان راغواړو. موږ د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي سټیک هولډرز راغواړو. نن زه های کورټ ته تللی وم، چیمبر اف کامرس ته لاړم چې ستاسو په شان کوم سیزن جرنالیسټ دی هغې سره مونږ خبره وکړه چې راشئ لږې خبرې اترې وکړو. مونږ پینل ډسکشنز کول ته تعداد به هم ډېرې زرګونه خلک به راځي، ځکه مونږ ډېر کلاو ځای ایښی، غټ ځای مو ایښی دی. او نن هم زمونږ چې کوم ډسکشن وشو نو مونږ وایي چې مونږ فاینل اعلان به نه کوو چې مونږ دې نه پس دا کوو، مونږ به بیا یو پیره مشاورت کوو. هغه مشاورت به د پولیټیکل پارټو سره هم کوو، خو په هغې کې د پولیټیکل پارټو نه زیات ضروري هغه قبایلي عمایدین دي چې څومره د باجوړ نه والا وزیرستان درازنده پورې څومره دا بیلټ دی او دا خلک ډېر په تکلیف کې دي. د دې ته ډېر زیات احساس دی د غم او د تکلیف چې اول موږ د دې سره کینو، د دې بیا هغه سفارشاتو په رڼا کې هغه به د خپل علاقې خبره هم وکړي که نه، او چې څه عمل تجویز کوي انشاءالله په هغې باندې به بیا لاین اف ایکشن به په شریکه کوو. او که په شریکه ټولې صوبه کې پولیټیکل پارټو او عوامو دې په شریکه یو نتیجې ته ورسېدل، زما خیال دی چې د مسلې حل به هم بیا راوځي. بالکل. تاسو په دې کې څه خبره؟ زما خپل دا خیال دی چې دو خبرې دي. یو خو دې مونږ د جرګې د اهمیت او د ضرورت نه ځان خبر کو. ابل زم جرګه ان پی وکړه او کم نقصان چې په تېرو ورځو کې د خانزیب شهید په شکل کې په باجوړ کې شوی دی، یقینا هغه صرف د ان پی نه بلکې زم پوره د انسانیت چې کوم نقصان دی په هغې غم کې ټول شریک دي. خو زما خو د نه صرف زما بلکې د قومي وطن پارټۍ اوس موقف ډېر واضح دی چې جرګه دا صرف اجرو پورې محدود پرېږدی. سیاسی طور باندې جرګې نه کېږي، سیاسی طور باندې یا فیصلې کېږي یا مشاورت کېږي. په جرګو کې چې کوم دی نو مونږ دا وایو چې دو فریقه وي په جرګه کې او یو جرګه مار وي. جرګه مار چې کوم دی نو هغه د دو فریقو دوه چې تنازعي او درېمګړی چې درېمګړی هغه اختیار والي او په هغې باندې خپل کار وکړي. نو دلته یو فریق خو زیمه چې زه مرمم، زه خرابېږم هم، بل فریق هم راته ښکاري چې څوک دی، زه یې ښکاره نوم نشم اغشتی. بیا جرګمار څوک دی؟ زه به خپل مقدمه چې کوم دی زما مقدمه به څوک چېرته وړي. زما خپل دا خیال چې سیاسي طور باندې د جرګې د نوم نور استعمالول دا پرېښودل پکار دي، ځکه چې واحد جرګه یو داسې شی دی چې دا د پښتون قومي سطح باندې زموږ ډېر علاقایي یا بنیادي مسلې چې کوم دی هغه د حجرې جومات په سطح باندې حل کوي. دلته کې په غټ فریم ورک کې چې دی نو هغه نشي کېدی. بل په جرګه کې او په جلسه کې فرق کی. لکه موږ بل اوس پروګرامو کې ان پی ډېر اخلاص سره چې کوم دی نو ټولې سیاسي پارټۍ راغوښتې وې، خو هغه د جرګې نه هغې د جلسې شکل اختیار کړ د یو عجیب غریب صورتحال. هغه کې کنکریټ شیزونه بیا نه روزي. زما خپل دا تجویز دی چې اوس ته مونږ فیصله کن بس کینو، نور باقي اے پی سی هم ډېر وشو، که فرض کړه جماعت اسلامي راغواړي نو ښه خبره ده. تاسو کله لاړ شئ د قومي وطن پارټۍ په بهاب باندې به هم دا تجویز هلته کې پیش کړئ، دا بیا هم یو ښه خبره ده. ټیک شوه. د اجمل وزیر صاحب چې دی په لاین باندې دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ډېره مننه اجمل صاحب، څنګه یې تاسو؟ الحمدلله. اجمل صاحب د هر څه نه خبر یې، د ډېر وخت نه چې دی په دغه پوره قبایلي سیمه باندې ستاسو چې دی یو عبور دی او د یو سیټ اپ سم پاتې شوي یې، هغه د فیډرل ګورنمنټ په یو دور کې هم او بیا د پروینشل ګورنمنټ یو ذموار په حیثیت باندې هم دا په خیبر پښتونخوا خاص کر دا په جنوبي اضلاع کې او په دې قبایلي سیمه کې چې دا څه روان دي، د دې اسباب څه دي او د دې مخنیوی به څنګه کېږي؟ ځکه دلته کې خو بلیم گیم روان دی، دلته کې چې دی د سوشل میډیا په ذریعه باندې د ریاست خلاف یک طرفه پروپیګنډا روانه ده. دلته کې ته نیوټرل خبره چې دی هغه کولی پکې نشي. دلته کې اعتدال پسندي چې ده موږ ته په نظر باندې نه راځي. جی اجمل صاحب، اصل خبره دا ده چې ګوره دلته لکه ته وګوره څو ورځې اول خبره ده، ډېرې ورځې نه پکې دي، پکې تېرې شوې ډېرې کمې ورځې دا سینټ الیکشن چې کله و په خیبر پښتونخوا کې په دې حوالې باندې تا
چې کوم فدرل حکومت نمایندګانو او خیبر پښتونخوا چې کوم سی ایم او یا نور کسانو دا ولیدل چې دوی څومره د یو بل سره شیر و شکر enjoyable gatherings وو او بیا چې کله هغه الیکشن په کومه ورځ کېدو الیکشن خو نو به هر حال هلته یو فارمیلټي وه هغه فارمیلټي پره چې کوم په صوبایي اسمبلی خیبر پښتونخوا په لان کې چې کوم ټینټ لګېدلی و مخکې چې کوم خوراکونه یو بل سره خوړل هغه خوراکونه او هغه کیسې مونږ په هغې ورځې باندې دا ویلي وو هغې نه یوه ورځ اول ما دا ویلي وو چې دا صاحبان چې اوس څنګه دا ایونټ ختم شي ولې چې په دې کې ذاتي مفادات دي په دې کې ډېرې خبرې دي هغې باندې ته هم خبرې زه هم خبرې ما صحیح نو دې نه بعد به دوی خپلې سیاسي مورچو ته وخیږي او بیا به درز شروع کړو صحیح هماغسې وشوه مونږ دا په فلمونو کې لیدلي وو چې یو فلم به جوړېدلو که نه په فلم کې به یو هیرو و یو به پکې ویلن و بیا هغه فلم به وچلېدو هغه فلم به ختم شو بیا به چې بل فلم جوړېدو بیا په بل فلم کې به کردارونه بدل شي بیا او دغه کار روان دی صاحبه پرېږده په صوبې کې سیاسي جماعتونه دي وایي چې اے پی سی ډېره ښه خبره ده چې اے پی سی وشوله د اپریشیټ کوم زه چې اے ان پي وکړه یا گورنمنټ خیبر پښتونخوا وکړه په دې کې سوال دا پیدا کېږي چې آیا په دې اے پی سی کې د اول چې کومه اے پی سی حکومت وکړله هغه صاحبان چېرته وو چې په گورنر هاوس کې دوی په یوه ځای ناست ول یو بل سره یې خاندل هغوی بایکاټ یې کړی هغه فرست کزن چېرته وو صحیح هغه د تا د صوبې گورنر تا یار هم دی ملګری د تا خو نوی یار جوړ شوی هغه چېرته و هغه چې پینټ شرټ پتلون یې اغوستی روزانه دلته په اسلام آباد کې یو ټي وي ځینې فارغ نه دی یو چینل دی نه پرېږدي چې څوک ټلیفون ورته وکړي بخ چینل باندې لاسي دا خو موږ د پاکستان په تاریخ کې خیبر پښتونخوا په تاریخ کې اول ځل داسې گورنر ولیدلو چې ټي وي ټاک شو ته خپل ټلیفون کوي دا خو ښه خبره ده دغه یو لوبه یې ګرمه کړې ده اجمل به یې که نه دا خو ښه خبره ده که نه بس خبره خو دا خو صاحبه دا خو تا هم ګرمه کړې ده خو تا خو کار دی دا کار نه دی آیني طور د دا کار نه دی دی دغه تنخوا نه اخلي دی د دغه پرسنټ ویلیجز نه اخلي ګوره دوستي به په خپل ځای کوو خو چې چېرته کلته ذمواري خبره راشي دا د صوبې د گورنر کار نه دی نو چې صوبې گورنر دی هغه خپله گورنري نه کوي هغه د هغه نه زیات کار نور کارونه کوي دغسې د صوبې چیف ایګزیکټیو دی یوه ورځ په یوه د یوه ایکسټریم باندې راشي بله ورځ چې ګورې په بل ایکسټریم کې وي صحیح صاحبه خبره دا ده چې خیبر پښتونخوا کې اچھا یغو اے پی سی شو دومه پی سی قومي جرګه یا کاني جرګه ان پی والو وکړه جی بالکل ډېره ښه خبره وه ټول جوماتونو کې هغه کسان پکې موجود خو د ما سوال دا دی چې آیا هغه جرګه کې هغه قیادت چې کوم فرست ټیر وه خو موجود نه و سیکنډ ټیر و صحیح سیکنډ ټیر چې کوم هم فیصله وکړي که په هغې کې پیپلز پارټۍ ور وي که په هغې کې د آفتاب شیرپاو صاحب جومات وي که په هغې کې د پي ټي آی کس وي که په هغې کې د جماعت اسلامي کس وي که په هغې کې کم یو پارټۍ کس وي ایون که ان پي خپل قیادت ایمل ولی خان صاحب هغه ته هم تشریف نه راوړی خبره دا ده چې دا دومره سیریس مسله ده ولې چې دا کسان خو ټول مخلصه کسان دي زه یې پېژنم خو دا هغه چې کومه فیصله کوي هغه په آخر کې دا فیصله وشوه چې صاحبه مونږ به دا سفارشات ورو مرکزي قیادت په مخ کې به کېدو اوږده قصه یې جوړه کړه آیا په دې کې پکار دا نه و چې کم از کم په دې کې چې کوم ذموار خلک وي او خاص کر د خیبر پښتونخوا چې کوم قیادت دی د پښتون لیډرشپ دی دا خو پکارو چې محمود خان اچکزی هم وی پکې عمل ولی خان هم وی پکې آفتاب خان شیرپا په دې کې صاحبه سراج الحق صاحب وی څه ورته وایي بل کم یو آفتاب شیرپاو خان پکې ناست وی داسې چې څومره لیډرشپ امیر مقام پکې ناست وی گورنر کونډي پکې ناست وی دا ټول کسان پکې ناست وی نو د دغه نه به یو ښه میسیج تللی انفارچونیټلی دلته په دې او دغه جرګې ته خپل بذات خود رانغلل بهرحال انیوی دا جرګه وشوه هغه اے پي سي وشوه دا وشوه اوس زه راځم دې سوال ته چې کوم د تا مین سوال دی چې په
په دې ټرایبل ډسټرکټ کې یا په جنوبي اضلاع کې کم حال شروع دی په دې باندې خو عقیل جانه ته هم په ویلو ستړی شوې مونږ هم په ویلو ستړي شولو چې صاحبه د حالات ورځ په ورځ خرابېږي لګیا دي دا ګوره وزیرستان او ساوت وزیرستان نارت وزیرستان بیا ورسره راځه ټانک ډي ای خان لکي مروت بنو نارت وزیرستان کارک اوس کوهاټ ډویژن ته خبره راورسېدله دغه سایډ نه خو ورما پکې راغله دغه ځای پاره خو راورسېد کوهاټ ډویژن پاره مانګو کې په ورکځیو کې چې کومه داسې اوس بجاوړ چې کم حالات دي ته وګوره چې په بجاوړ کې کم حالات ډېر شول او کم زه نامونه نشم اخیستی دومره ډېر نامونه دي چې په نامونو په اخیستلو باندې به دا پروګرام ختم دا ټول آیا روز دغه کېږي نه لګیا دی اوس د تا مین لارې چې کوم مین روډونه دي سیپیک روډ په جنوبي اضلاع کې خاص کر په ډیهان او په دې بنو کې دلته نه هلته مطلب دی چې کوم ریسټ ایریا ده هلته مطلب دی چې یو چوکیدار یې مړ کړی دی په درې ورځې خبره دا ده چې دا حالات د حد پوره خراب شوي دي چې دا حالات ټیکولو لپاره صرف په دې باندې نه کېږي مثال کې طور پر دا خبره کېږي چې په خیبر پښتونخوا کې په خیبر پښتونخوا کې حکومت بدل کړه دا نورو ته ورکړه دا نورې ټیکولی موږ لیدلي وو که نه هغه یو نګران ګورنمنټ چې یو نګران ګورنمنټ چې و نو هغه په دریو ځایونو کې به هر ماښام بارګیننګ به کېدو یو حیات آباد و یو شامي روډ و یو دلته کې چې دی د ډیفنس و چې کوم نگران حکومت جوړ شوی او مخکې خو هغه د درې فارموله وه که نه درې ان پي درې مسلم لیګ نون درې پیپلز پارټۍ نه لس جمعیت علما اسلام او ګورنري هم جمعیت علما اسلام سره وه نو هغه چې کوم کیرفیکر حکومت و مخکې کوم حساب کتاب و آتا په مخکې دی په نیمه کې ختم شو په نیمه کې خبره دا ده صاحبه چې مسله د دغه ځای نه وتلې ده چې حکومتونه یا دا وي یا بل وي مسله دا ده چې کله د ای پی ایس مسله شوې وه په پېښور کې په 2016 کې غالبا شوې وه په هغې کې د ملک وزیر اعظم گورنر هاوس ته راغله نواز شریف وزیر اعظم و آرمي چیف راغلو عمران خان راغلو دلته درنه وه په 2000 دلته درنه کېناستو هم راغو آرمي چیف هم راغو او ټول سټیک هولډر کېناستل پکې یو نیشنل ایکشن پلان جوړ شو تر اوسه پورې هغه د نیشنل ایکشن پلان چې کوم د صوبایي او د فدرل حکومت ریسپانسیبিলিټي هغه نه پوره کړي 14 نکات باندې عمل درآمد وشو نه نو هغه نن څوم کال دی چې شروع دی او مونږ بیا په هغه باندې خبره کوو هغه دی خبره دا ده عقیل خان چې صرف او صرف د کرسۍ پاره د سیټونو دپاره یا د سیاسي جماعتونو خپل نیریټیو پاره که دا ټولې کیسې کېږي نو دا خو ګوره چې ته وګورې په تیرا کې خلک مړه شول اتا په مخامخ دي هلته په باجوړ کې مري هلته په وزیرستان کې مري هلته په ډي خان کې مري هلته په هر ځای کې په ټولو صوبې کې نوعیت په مختلف وي خو خلک مري لګیا دي د خیبر پښتونخوا او موږ دعاګانې ته اوس خو ګوره افسوس خبره دا ده چې دعاګانې ته هم څوک نه ورځي لکه حکومت یا صوبایي حکومت یا فدرل حکومت تا چېرې لیدلی دی چې هلته تللي وي و دعاګانو ته هم نه ورځي اجمل صاحب بالکل ستاسو ټولې خبرې چې کوم دي که نه خاص کر د نیشنل ایکشن پلان په حواله باندې هغه ډېرې بالکل جنون دي صورتحال ډېره دوګردو دی تاسو د دغه پروسس څه پاتې شوي د اپیکس کمیټي چې کوم وي صوبایي د دې منډیټ څه وي او ستاسو څه خیال دی چې نه ده پکار چې په دې واره سټیج باندې دا درې سټیک هولډر چې کوم دي 11 کور سی ایم هاوس او ګورنر هاوس چې دوی خو کم از کم دې بل سره خو کېني که نه ګوره په دې کې خو لکه دا چې کوم افیکټس دی په دې کې خو دا خو پکار دی چې دا خو وشي خو زه د دغې نه زیات امپورټنټ چې کومه افیکټ زه ګڼم پکار دی چې دا په وزیر اعظم په وفاقي هغه شته وفاقي اپیکس کمیټه شته مرکزي هلته شته که نه وزیر اعظم په قیادت کې په هغې کې چې کوم سټیک هولډرز دي په هغې کې به ټول وي چې په هغې کې دا چې کوم تفرشات جوړېږي لګیا دي چې دا په قانوني جرګې کې جوړېږي لګیا دي دا په د وزیر اعلی په اے پي سي کې یا په بل کې یا په نور یا دا چې څومره دي
دغه سفارشات دی او دغه خلک یوسي زبردست هلته دی په اپیکس کمیټۍ کې کېدي وزیر اعظم سره د اول میلاو شي وزیر اعظم د هغې نه بعد اپیکس کمیټۍ میټینګ پرې راوغواړي په دې باندې چې تر څو پوره کرسټل کلیر د سټیټ یوه نیریټیو نه وي راغلی اکیل جانه په دې باندې خبرې دي دلته خبره وشي کینی سره په یوه په بل ځای چې ګورې بېګا ماښام ته یو په یوه ټي وي چینل باندې څوک څه وایي یو په جلسې کې څوک څه وایي یو په بل وایي یوه نیریټیو شته نه مختلف نیریټیو صحیح ګوره خبره دا ده چې تر څو پوره د تا د یوه نیریټیو په دې حوالې باندې جوړه شوې نه وي او په دې باندې دا مختلف نیریټیو چلیږي خلک هم ډبل ماینډډ کړی دی ټریپل ماینډډ دی پته نشته چې کوم ماینډډ دی خلک هم په دې باندې نه پوهېږي چې صاحبه اصل خبره څه ده دلته خبره وشي دا د تیرا مسله ده په دې باندې چې اوس ته د تا صوبایي حکومت کلیرټي نه ورکوي پریس کانفرنس نه پې کوي هغې نه بعد وفا کې کلیرټي نه پې راځي نو دا الزام او دا خبرې دا کیسې کوم طرف ته روانې دي په دې باندې ته دا ټول موږ نه پې پوهېږو دغه سره بیا بداعتمادي پیدا کېږي ډېره مننه اجمل وزیر صاحب ډېره مننه دا ګوره دغه والا خبره چې ده که نه دا چې دغه فیډرل دغه چې دي دا اپیکس کمیټې چې دا هغه شته هغې کې آرمي چیف په خپله باندې کښېني په هغې کې نور چې کوم سټیک هولډر یي پکې تاسو نه ګڼئ چې دغه کم سیاسي کشیدګي چې د هغې یو تر اوسه پورې دغه چې کوم دي دا موږ ته افټر شاکس د 9 مۍ د بعد سزاګانو په حواله کې هم دغه کېږي هغه دومره حاوي ده په دې دواړه فیډرل او صوبایي حکومتونو باندې یا د دې په شخصیاتو باندې چې دا کوم سکیورټي صورتحال په بلوچستان کې ده په خیبر پښتونخوا چې د یو سطحي دغه ته تللی ده دا صرف د بیاناتو د حده پورې ده داسې ته چې ګوره چې د کوم د وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت په دې حوالې سره رویه ده نو زه وایم چې دا د اقداماتو نه پته لګي کله سړی اقدامات کوي کنه نو بیا پته لګي ریاست خو اقدامات کوي ریاست دا څومره سنجیده دی نو وفاقي حکومت د ریاست د طرفه اقدامات کیږي نه د صوبایي حکومت او د صوبې د طرفه د اقداماتو تصور شته صوبې اقدامات څه دي د صوبې اقدامات چې دي نو هغه دا دي چې یاره موږ دلته کې د اسلام آباد ته مارچ وکړو دلته جلسه وکړو دلته جلوس وکړو د هغې ټول اکټیویټیز د هغې د سوچونو محور هغې فوکس هله دې نه تاویږي چې موږ په څه طریقه به زموږ خپل چیرمین صاحب رضا وساتو نور د راخلاصولو کې څونه سنجیده دي څونه نه دي په هغې زه خبره نه کوم خو چې صرف دا چې یو خپل کارکون مطمئن وساتو چې یاره موږ هم لګیا یو او بس خلکو ته ښکارو چې موږ مصروف یو زه به یم چې صوبایي حکومت مرکزي حکومت یا د بلوچستان حکومت هم که هغې په دې باندې کینی باقاعده او دا ترجیح نمبر 1 وګرځئ چې امن ترجیح نمبر 1 دی باقي ټولې خبرې وروستو دي اول امن دی د هغې دپاره زموږ د سکیورټي ادارې دي هغې به څه کوي کم کار به کوي د هغې ډیوټي به څه وي د هغې دپاره هم یو لاین اف ایکشن جوړ شي او دغه شانته کې پولیټیکل پارټۍ به څه کوي د عوامو نه کوم اپیل وشي دا کار خو سټیټ کولی شي ګوره موږ به جرګه کوو موږ به خبره کوو موږ به احتجاج کوو عوام احتجاج کولی شي عوام خبره کولی شي اقدامات کول دا د حکومت کار دی خو دا د اوسه پورې چې څومره څه ښکاري نه وفاقي حکومت ماته سنجیده ښکاري نه صوبایي حکومت ماته سنجیده ښکاري همداسې ده تاسو وګورئ جي دا دوه زموږ سره ماډلز دي یو ماډل ستاسو به یاد شي په 93 کې په ملکنډ ډیویژن کې صوفي محمد راووتو او دا هغه وخت د پیپل پارټۍ یو ایم پی ای چې کوم دی که نه هغه یې په دغه کې په منګوره سیټي کې هغه شهید کو سره د خپلو ملګرو بیا په ملکنډ کې چې کوم څیزونه روان شو بیا کوم واقعات د هغې تسلسل کې هغه ټایم کې هم دا خبره کېده چې د آفتاب خان شیرپا او د هغه ټیم د حکومت د راغورځولو دپاره چې دی بعضې پلیئرز چې کوم وو هغې یو دغه کړی و پلانینګ کړی بیا موږ ډېر وخت بعد دا وکتله چې د افغانستان او د پاکستان تعلقات بالکل زیرو دغه ته تللي وو نو هم د آفتاب خان په یو بل شیپ ګورنمنټ چې هغه دومره جمهوري نه و د هغه په قیادت کې ټول پښتون لیډرشپ کابل ته لاړو هلته یو جرګه وشوه او د هغې نه بعد بیا 3 ورځو په ویزټ باندې اشرف غني صاحب چې دی هغه زما په خیال باندې دغه ته راغی دا اشرف غني صاحب یا حامد کرزي صاحب په دې کې زه کېږم حامد کرزي صاحب هغه پاکستان ته راغی ډېر څه چې دي سیټلمنټ پکې وشو دغه انیشیټیوز چې وي پولیټیکل فورسز خو هم دا کولی شي که نه ریلي به وباسي هغې چې کوم دي پریس کانفرنس به کوي هغه په میډیا باندې چې دی اویرنس ورکوي یا داسې ټایپ ایونټس به کوي خو
نور کوم هغه اقدامات پکار دي چې یاره تر اوسه پورې ته خو په دې خبره باندې خو کلیر شي که نه چې واقعیتا په پاکستان کې پراکسس دي، په پاکستان کې دننه ډېر غټ انویسټمنټ روان دی، په پاکستان کې دننه د ټي ټي پي سره هغه اسلحه ده چې د هغې د پاکستان فورسز چې کوم دی که نه د ریګولر آرمي هم دغه نشي کولی، دا تصور یې نشي کولی. اوس خو پکې چې دی هغه ډرونز والا ټیکنالوجي چې کوم دی هغه هم پکې راغلی ده چې بغم د صورتحال دی. تاسو صرف یو دغه در کومه چې نن مازدیګره د جانخین علاقه ده د بنو په هغې کې دینولي نومې یو هلک دی په 11 کې سبق ویل، ډېر ښکلی هلک دی، هغه تصویرونه مونږ شیر کړي دي، ما ته چا دغه مونږ چېرې دا مه شیر کړی، دومره ښکلی هلک دی که نه. هغه څه خبره کړې ده د یو ګروپ خلافه او کور ته ورننوتي دي او د هغه د مور په مخ کې هغه شهید کړی دی. دا نن د مازدیګر خبره ده که نه. نو په دې کې تاسو نه ګڼئ چې موږ د کمپلیکس سچویشن ته ډېر په دغه مقامي انداز کې ګورو او لیډرشپ چې دی هغه هم پولیټیکل پوینټ سکورینګ کې نښتی دی، په هغې باندې انحصار. زما خیال باندې عقیل خان وخت دې تقاضا موږ نه کوي چې لږ کلو کلو خبرې وکړو، ځکه چې اوس خبره د معیشت نه ده، معیشت نه ده، خبره د سر د بچاو ده. دلته کې که تاسو وګورئ نو ړومنې نصر الله بابر صاحب چې کله وزیر داخله نو دا ویلي چې طالبان زما اولاد دی، پیپل پارټۍ دور بیبي وه، بیبي چې کوم دی محترمه بېنظیر د هغې حکومت او د هغې وزیر داخله دا وایي چې بی دا زموږ بچي دي. د هغې دور نه بیا دې خوا راوګه چې کله ریاست به ذات خود چې کوم دی هغه ترهګرو ته وایي چې دا زما اولاد دی او زما بچي دي، نو زه به د خپل د سر خیر به زه د چا نه غواړم، ما ته خو کوم مسله راشي زه به ریاست ته ژاړم. بل تاسو دا وګورئ دنیا په کم یو ملک کې ګاونډي ملکونه تاسو راولئ، په کم ملک کې چې کوم دی نو د هغې ولس چې کوم دی هغه د ریاست نه د سر د بقا خیر غواړي، ما سوای د پاکستان نه. پاکستان واحد داسې یو ریاست شو چې زه قدم په قدم جرګې را غواړم، امن غواړم، زه اے پی سی را غواړم، امن غواړم. زما خبرو ته چې کوم دی څوک اهمیت نه ورکوي، نو زه د ریاست نه چې کوم دی د امن د غوښتو لپاره اوس زه باقي پاتې شم، زه به روزګار نه کوم یا مې ساتم زه په دې ریاست کې به زه ژوند نه کوم. د صوبایي حکومت نه خو ځکه زما ګیله نشته چې صوبایي حکومت به ذات خود چې کوم دی دغې ترهګرو چې کوم دی دوی ملاتړ پاتې شوی دی. وفاق چې کوم دی هغه غیر سنجیده، انتهایی غیر سنجیده اقدامات دي. بل تاسو دا وګورئ تسلسل سره زموږ په دې صوبه کې د امن دپاره تقریبا 4 غټې جرګې شوي دي چې لومړنۍ د اسفندیار خان په مشرۍ کې این پی کړې وه، بیا بنو کې شوه، نه بیا دویم ورپسې بیا موږ هغه ټایم کې پاکستان مزدور کسان پارټي د افضل شاه خاموش صاحب په قیادت کې شوی و په 400 کې، دریم ورپسې بیا په بنو کې چې کوم دی نو محمود خان صاحب وکړه، څلورم ورپسې بیا دلته کې پی ټي ایم وکړه، پنځم ورپسې بل چې کوم دی نو این پی وکړه. زما خپل سیاسي پارټونه هم دا ګیلېري چې تاسو په دې کې کم سفارشات راشي، کم تجاویز راشي، هغه کتاب ولې بند کړئ، کتاب ولې بندوئ چې تاسو دا پتی چې بی دا مسلې موږ ته راپېښې دي، نو کینئ که نه. که ستا په وفاقي حکومت باندې لکه زه ذاتي طور باندې په شهباز شریف حکومت باندې څه چې په وفاقي حکومت په یو ذره باندې زما اعتماد نشته، ځکه تاسو وګورئ چې اوسه پورې پښتونخوا تباه و برباده شوه، موږ جاني او مالي نقصان اوچت کړ، خو شهباز شریف اوسه پورې یو افیشل دوره ونه کړه. چېر زما تپوس زه ډېر لرې دی که نه زما ته ګیله ده، خو که په پنجاب کې سپیم مړ شي که نه جي نو په هغه ځای کې الګ وله جوړ شي، دلته کې چې کوم دی خلک په رڼا روز باندې تباه و برباد شي، مړه شي، قتل شي، د هغې تپوس کولو والی نشته. تاسو چې ته شهباز شریف دا کوشش کړی چې دلته کې چې کوم دی نو هغه آرمي چیف راوغواړي دلته کښېني په دې مسلو باندې هغه راغواړي، خبره ده. زما خپل دا خیال چې دلته کې چې د چا سره اختیار دی هغه جی ایچ کیو دی، هغه پینټی ده. اسلام آباد چې کوم دی نور د دې ولس د دې ریاست اوسیدونکي چې کوم دی هغوی ته د هغوی مسلې حل کولو کې مکمل طور باندې فیل دی. په دې کې تاسو وګورئ ټوله کابینه پرایم منسټر سره چې څونه کابینه ده هغه زما مجرم دی، هغه زما چې کوم دی د سر سوداګر دی. زما تپوسونو کې انکلوډینګ امیر مقام صاحب چې ته په وفاق کې ناست دی، په باجوړ کې سو وشو، په تیرا کې پرون سو وشو، دا نن تاسو په بنو کې تاسو سو وشو. امیر مقام د دې صوبې چې کوم دی باشنده دی، د دې ځای نه دی ووټ اخلي. د زما تپوس حالانکه په امیر مقام باندې پخپله 3 حملې شوي دي، زه یم چې 3 که شوي هم دي که نه نو هم ورسره زموږ همدردي ده، خو اخر زه خپل زخمونه چا ته وژاړم. زما خپل دا خیال چې صفا خبرې کوو چې کم سفارشات په دې جرګو کې راغلي هغه ټول من وانټیک دي، هغه اوچت کې آرمي چیف سره میلاو شي، کینئ ورسره. دا ملک د نه روان دی،
دا ملک چې په کم طریقه روان دی په بارډرو باندې ټول چې کم دی سیل شوی دی د بنو په شا باندې بیا په جاني خیلو کې او په بنو کې د دونه چې کم دی هله ګوله روانه رخې دا خلک څوک دي ډي پی او الته کې بې بس دی ډي سي بې بس دی الته کې چې کم دی ټول ارسه بې بس دی شکیل وحید د دې مجرم زو کې 15 څلوي خو پولیس والے چې منګه په پوسټ د دې مجرم صرف وزیر اعلی نه دی د دې مجرم گورنر هم دی ته د وفاق نماینده دلته کې ناست ته ماته د وای چې تاسو نه سفارشات لګلی دي صوبې د امن او امان د پر خپل وفاق ته خپل پریزیدنت ته زما مقدمه په کم طریقه باندې پیش کړې نو زه لندو الفاظو کې دا چې زما مجرم چې کم دی نو هغه د دې ځای وزیر اعلی هم دی د دې ځای گورنر هم دی هولډر چې کم دی خپل کردار نه دلته کې سونه نن ستا سیول بیروکراسي چې کم دی نو هغه د یری دفترو ته تللی نشي هغه په دفترو کې کېناستې نشي زه پولیس چې کم دی هغه نشم ګرمولی هغې غریبانان هم زموږ په شانته پلاران هم دي خاوندان هم دي بچیم دي یو ډي پی او زمانه خراب کې مساتو ستاسو ټول پولیس ډپارټمنټ مورال چې کم دی هغه تباہ ورباسي یاره کته د شهباز شریف صاحب خبره کې د خالد خان چې دی د هنګو ډي پی او هغه چې د خو د سپورټمن هم پاتې شه د وزیر اعلی صاحب چې د سی ام هاوس نه پیدل را کړه په 3 منټه کې هغه سی ام ایچ ته راتلی شو هغه یو وخت بعد هغه له د عیادت لا خدای خبر څه څومره دغه پړه نو زما خپل د خیل چې مونږ د 15 جرګو د سفارشات روچت کو او ډایرک اسمونی صاحب سره کینو چې به دا مسله ده دا مسله حل کې د ملک معاشي تور باندې او ریاستي تور باندې بچکه نو مسلې حل درته مونږ خایو ولس درته خایو سیاسي پارټي درته خایو عمل په توګه عمل دلته کې نشه د ارمي پبلک سکول نه بعد چې کوم لوبه وشوه هغه تسلسل اوس هم را روان دی امپلیمنټیشن ایشو ده تاسو خبر وکړه چې په د کوم په 13 تاریخ چې تاسو جرګه ده نو د خو یو عام خلک چې دي د مختلف طبقو خلک چې دی هغه په کوم نمائندګي به کوي خو نن سبا چې د یو بل د غم روانه ده یو غټ ایشو روانه ده غیم ګوره شکیل خان خلک ډیر زیات کنفیوز کړي دي او هغه دا چې هم په دې میاش کې مولانا عبدالرحمن صاحب یو لس ځله دا خبره کړې ده یو جرګه دغه ته بوتلې وه دا کوساسو یو به کومه هیرو د پی ام هاوس ته بوتل هغه کې من مقام دی د داسې ناس لکه په زور چې د مرینر رانیولې دی په زور کې نه ولې دی پکې دا ولا چې خبره کیږي کنه چې یاره د پاټا مرجر چې د ټیک فیصله نه و او دا نن چې کوم حالات دي د دې بنیادی وجه هغه فیصله وکم چې د پاټا مرجر په شکل کې په قومي اتفاق راځي چې راغلی او بیا خو نن پکې دا مولانا صاحب او دغه پارټي پکې دا خبره هم کوي اگر چې ماته پته تاسو به سخت خبره نه کوئ خو تاسو غنئ د یو پارټي د یو لیډر په حیثیت باندې چې دغه ته به مایدین مرادي دغه به دا تاسو هم کیږي پکې چې د مرجر کم چې یو شیډول مونږ ته راکړو د سرتاج عزیز کمیټې د سفارشاتو په شکل کې نو پاغي خو عمل درآمد نه شوی دا غیم یو دغه چې د مونږ تخکاری کنه پر شخص دغه مونږ تخکاری تاسو دا ګوره چې مرجر نمخ کې ولی په دې فاټا کې چرته د شاتو د پیونیرونه د مرجر نمخ کې د اف سی آر یو تور قانونو چې پاغي کې پولیټیکل ایجنټ چې ونو هغه سره پوره اختیارات او د بادشاہ پشان چې څوک به دن کول څوک به رئیستل د اف سی آر دغه قانون خلاف چې خلک راوتیو نو هغه په دې وجه باندې راوتیو چې یاره په دې فاټا کې موږ ته یو داسې قانون ملاو شي چې دلته چرته امن راشي دلته چرته یو سیول لا راشي دلته په دې علاقو باندې د فاټا په دې علاقو کې تعلیم راشي په دې کې د صحت سہولت راشي په دې کې روډونه راشي منګه دا هر څه نه پس چې کوم د سرتاج عزیز کمیټې سفارشاتو نو په سفارشاتو کې یعنی 100 ارب روپۍ سالانه فاټا ته ادا کولو هغه ادا نشوي د وار ټیرر په مت کې د فاټا حصہ کولو صوبې ته چې کوم پیسې راځي زبلک د گورنر سے چې کوم اے پی سی کړي وا پاغي کې افتاب خان ډېر خوري خبره کړي وا پاغي کې هغه وی چې دا پیسې کوم اکاونټ ته راځي یو سوال یو کو دا کوم اکاونټ ته راځي هغه پیسې جنرال اکاونټ ته راځي جنرال اکاونټ ته راځي د وزیر اعلی هر ځکه هغه استعمال دي هر ځکه استعمال دي نو د فاټا د خلکو احساسي محرومي سی واشوا په کار دا و چې هغه ته موږ ریلیف ورکړی وي دا غي په زخمونو باندې مو پټي خوي دا غي په ځای باندې موږ اصلاحات موږ د اصلاحاتو په ځای باندې ټیکسونه حالت متوجه کړو موږ حالت کې بدامني او نوې دور راغی نو په دې وجه د خلکو په زړونو کې شکوک او شبهات دي دا اوس چې کوم خبره روانه ده موږ د دې غندنه هم کو او دا ممکن هم نه ده چې اوس به یو بل فیصله برازي نه خلکو د ریلیف ورکړي خلک اوس هم خوشاله دي باغی تاسو خبره کوم شکل خانه دا په ریکارډ باندې ډېر په داوی سره تاسو خبر یې چې دا واساس چې کوم خبره وکړه چې را هغه 100 عرب په کې به پیسې راتلې که تاسو خیالي اسم مدیر صاحب جدل کې راغلو نو په کې د گورنر او د فرست کزن چې کوم دی اجمل وزیر صاحب خبره کړې په میانس کې یو ټسل مو شو هغه کوم گورنر دا تاسو کړو چې هغه ته 500
عرب راغلي دي هغه کې تا کم ځای کې لګولي تاسو یقین وکئ چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د یو پراجیکټ په حواله باندې چې پراوینشل ګورنمنټ خیبر پختونخوا پولیس د هغې ریکمنډیشن او ډیمانډ کړی چې زمونږ د دومره پولیس تاڼو چې کوم دي چوکو چاردیواري نشته او دومره کروړه موږ ته پکار دي محمود خان صاحب د هغه وخت سوات خان چې کوم هغه ولګېدو هغه پیسې اوچتې کړې او په سوات کې د قبرستانونو چاردیواري پې وکړه دا خو ډېره عجیبه غونتې خلکو ګپ پکې لګولی غیر سنجیده غیر سنجیده محمود الله پرېدي دی السلام علیکم محمود الله وعلیکم السلام وعلیکم السلام سرجي څنګه یې محمود الله پرېدي څنګه یې خیر دی ټولو مېلمنو ته سلامونه ډېره مننه بس وخت هم کم دی دا راته ووایه چې نن د قمبرخیل قبیلې چې کومه دومره غټ یو دغه شوی دی هلته کې جرګه شوې ده او بیا هغه خلکو کله د ټي ټي پي یا نور ګروپونو ته چې دی وارنینګ هم ورکړلی چې زموږ د علاقې نه وځئ او هغې وایي چې دا یو مارچ هم په مخه کړی او د هغې ډیټیل څه دي بالکل دا همدغسې وایه څنګه چې تاسو وویله دوی څو ورځو نه د دې دپاره کمپین کولو او چونکې بېګا پکې څه ناخوشګواره واقعه هم راغله خو بهرحال نن سهار دا شوري شوله او دوی بیا د هغې خلکو ټکانو ته ولاړل هلته کې هغوی ته وویل چې تاسو زموږ علاقه چې کومه ده دا پرېږدئ او دلته کې موږ د دې نه ډېر زیات تنګ شوي یو چې دلته کې کله تاسو څه عملیات کوئ هغه کوئ نو د هغې ماټر ګولې بیا پورس زموږ ایکشن اخلي کورونه چې کوم دي هغې کې راغورځېږي او تېنه دا ډېرې زیاتې ماشومانې او زنانه او خلک چې کوم دی هغه تېنه افیکټ شول نو باید چې تاسو د علاقه چې کوم دی پرېږدئ نو موږ له چې کوم اطلاعات رالل جرګه چې کومه ده هغه په 15 اګست پورې هغه شوله وځنډولی شو بیا به کېږي خو هغوی چې کوم دی ورته وویل چې زموږ مشران چونکې په افغانستان کې دي نو موږ به د هغې سره مشوره کوو نو بیا به موږ تاسو ته جواب درکوو نو هغوی راستانه شول او 15 اګست باندې به چې کوم دی بیا همدغه شانتې غونډه کېږي دې کې قرآن مجیدونه هم خلکو په لاس کې نیولي وو اکیل صاحب دا ما چې کوم ویډیوز وکتل په هغې کې په زرګونو باندې خلک وو که نه دا مقامي ډېر غټ خلک وو چونکې هلته کې د نیټ هغه شته یې نه ویډیوګانې مونږ له چې کومې راغللې هغې کې په زرګونو خلک وو لکه لږ خلک پکې نه وو او دا لکه وخو د قوم کمبرخیل خو ضرورو قومونو خلکو هم ورسره پکې برخه اخیستې وه او را روانه چې کوم هغه هغې کې به ټول افریدي خلک راغونډېږي ډېره مننه خپل خیال ساته مطلب دغه اکیل خان شي څه دا ګوري د دې دا صرف په بنو کې ګوره نه دي دا د پښتونخوا په هر ښار کې ګوره موجودي ایون په پېښور کې هم شته ما سره یره دا ده که فرض که د دوی سټریټجي هم دغه ده که فرض که په مختلفو ضلعو کې دوی روزي خو که دوی متحد شو یو آواز وکړو په د صوبې په مختلفو اضلاع کې دوی یکدم راووتل نو دا به د صوبایي حکومت نه چې وفا کوي د ایجنسیانو پر به راشي زه کنټرول د هغوی نه وبار شي کولپس به شي ایګزیکټلی دا به ټول دا سیستم ډېره زیاته ګرانه وي د سکیورټي فورسز دپاره چې په یک وخت په مختلفو اضلاع کې چې ګوره ټانکه بنو دا تاسو د بینکینګ خبره وکړه پرون بله ورځ د شمالي وزیرستان نه بنو ته د بینک منیجر او 2 کسان راتلل هغه اغوا کړي دي یرغمال کړي دي پیښور کې د سحر په جماعتونو کې مازه کې چې کم دی نو باقاعده طور باندې خلک راپاسي د جهاد او دغه شروع کړي تبلیغ خو په دې کې د افغانستان د فیکټر چې دی په دې باندې راتاو شي چې موږ کم هغه له عمل اختیارول پکار دي چې دغه کم هلته کې چې کوم محفوظ ټکانې دي چې هغه یو ان هم وایي هغه امریکا هم وایي هغه چې د پاکستان اسټابلیشمنټ هم وایي د پاکستان میډیا هم وایي تاسو نه ښکاري چې د افغانستان سره معاملات چې کوم دي هغه خو نسبتا چې دي د 2024 په مقابله کې هغه نارملایزیشن ته روان دي نه هغه نارمل دغه ته نه روان کېږي څنګه نور مسایل ډېر زیات شوي دي نو لهذا د افغانستان زموږ هغه مسلې یا زموږ ناسته چې کوم دغه سایټ ته شوې ده حکومت که په دې علاقو کې او خاص کر پښتونخوا کې او بلوچستان کې امن غواړي نو دله به لازمن کابل سره ناسته غواړي کابل به اعتماد کې اخلي افغانستان به اعتماد کې اخلي دا دواړه به کینی مشترکه او سټریټجي به جوړي نو علي بدلته د امن اثر چې کم دی هغه به مضبوط وي ادروایز کومه دا وایي چې افغانستان نه منم پاغي کې زه ګوتې وام او دلته زه د امن خوب وینم دا ناممکن دی ځکه تاسو په خپل د مرګي روز خبر وکړه چې طالبانو سره ته کې خبرې کوي نو هغوی چې افغانستان کې زنګ مشران ناست هغوی سره موږ خبرې کوو نو هغه قیادت به ته په چا باندې کنټرول کې اب ته په افغانستان سره به ته کېنې دو طرفه خبره به ته کې د امن دپاره به ستا امن هم غواړم ستا بقا هم غواړم
خپله بقا هم غواړم کینه ما سره مشترکه سټرټي جوړه کړه چې کم از کم دواړه طرفین دو طرفه چې کم دی دا امن راشي. اسلام آباد له به سنجیده کردار ادا کول غواړي. پاکستان صرف پنجاب نه دی، زما د پښتنو چې کم دی دلته د بقا مسله ده. پرایم منسټر د یا ریزاین ورکړي چې مله تحفظ نشي راکولی او یا د سنجیده کردار ادا کړي چې څنګه پنجاب ته په کم نظر باندې ګوري، سند ته ګوري، نو پکار دی چې زرداری صاحب او د دوی مشترکه حکومت دی نو د پنجاب او د سند سره کوي بلوچستان ته هم سنجیده وګوري. په اسلام آباد کې میسنګ خلک ناست دي، 2 قدم او سره واخله مذاکرات او سره کوم مسله حل کیږي د بلوچستان د خلکو زړه به وګټي. الته کې چې کم خلک نن د ریاست په دشمنی باندې وسیع تر ډایلاګ ضرورت دی، نېشنل ډایلاګ چې ته موږ یا افغانستان وردغه شو بیا کو تاسو د جرګې په باره افغانستان حواله څخه زموږ بالکل واضح موقف دی چې افغانستان سره جګړه نه داغي په حق کې نه زموږ په حق کې صحیح او دا بالکل کلیر ده چې زمونږ او داغي په منځ کې کله تنازعات راځي، شخړې راځي، د هغې ته هم نقصان دی، موږ ته هم نقصان دی. اوس هم چې زموږ په هغې باندې الزامات دي او د هغې په موږ دي نو دا په ټیبل باندې حل کول پکار دي او دواړو لیډرشپ له پاکستان له هم او کابل له هم دواړو له دا خبره پوره په سمج کې راوستل پکار دي چې زموږ د یو بل نه بغیر د ترقۍ تصور هم نشته او د امن تصور هم نشته. چې امن نه وي نو ترقي به دا یو لازم ملزوم دي. دا خو خبره ده چې د افغانستان ګورنمنټ یو رپورټ جاری کړی دی چې د 2045 په مقابله کې چې د 48% اضافه شوې ده په ټریډ کې یو ارب پلس ډالر چې کوم دی هغه دغه شی د هغې پر خصوص سپیشلایزیشن هم د بل بې پروګرام کې مو راوړو عموما په دې کې چې کوم اخري دغه دی دا یو 15 منټه پاتې دي یو ځل بیا د ام ام ای د روایې والخبره چې کوم دغه شروع شوه د حفیظ صاحب خو ویلي چې زه په دې کې نور نه یم دا تجربه چې کوم ده دا ناکامه ثابتې شوه. خو بل طرف ته د قوم پرستانو په منځ کې هم داسې څه نیګوسیشن روان دی، رابطې روان دي. نو دغه حواله باندې تاسو نه ګڼئ چې زمونږ مذهبي قوتونه یا زموږ سیاسي قوتونه چې کوم دي هغه هم په ډېر ایشوز باندې چې دی د یو بل سره اتفاق کې نه کوي یا د ام ام ای هغه تجربه چې وه نو هغه ناکامه ثابته شوې وه. یعنې داسې ته ګوره چې پولیټیکل اتحادونه چې دي که نه په دې کې هر پارټۍ ته اختیار دی. زمونږ دا اصولي فیصله ده چې موږ به هر الیکشن په خپل نشان په خپل ایجنډا باندې کوو او د خپل ایجنډې او نشان نه بغیر به موږ الیکشن ته نه ځو. که چېرته سیټ ایډجسټمنټ کوي ټول پولیټیکل پارټۍ کې موږ به هم کوو. خو دغه ام ام ای غوندې چې دی بل اتحاد ممکن نه هغې طرف ته بالکل موږ د تلو هېڅ امکان نشته. د قوم پرستو اتحاد د پونه اتحاد باندې خبرې روانې دي. امید دی انشاءالله چې یو حتمي دغه ته به دا ورسي. خو زه د افغانستان حوالې سره یو تجویز وفاق ته ورکوم چې موږ سره په سینیر سیاستدانانو کې او بااعتماده سیاستدانانو کې دې ټایم کې آفتاب خان واحد یو داسې انسان پاتې چې په ده باندې پاکستان هم ټرس کولی شي په وین افغانستان هم کولی شي. نو که د قومي وطن پارټۍ د مرکزي چیرمین له یو کردار وکړي د افغانستان دغه تجربه مخکې شته هم که نه بالکل شه نو هغه امید دی چې کافي شیزونه چې کوم دی نو هغه د خپل تجربې په بنیاد باندې دغه مسلې حل کولی شي. صحیح. ډېره زیاته مننه چې دغه جرګه چې دغه دی زموږ دپاره د برکت باعث چې دی موږ ټول به ورته راځو انشاءالله وګرځئ. ستاسو ډېره زیاته مننه شکر خان. ښه خبره ده چې موږ بعد کریټیکل تھنکینګ چې کوم دی هغه شیر کوو او پوینټ اف ویو چې دی هغه هم راتګ پکاري په منځ کې. صرف یو پوینټ چې دی هغه ستاسو سره خامخا یا د اورېدونکو سره شیر کول غواړم چې په 2024 کې په خیبر پښتونخوا کې او په بلوچستان کې د پاکستان د سکیورټي فورسز 1500 او 15 افسران او دغه چې دي صرف د فوج د شهیدان کړی شوي دي او په 11 کالو کې په یوه میاشت کې دننه په بلوچستان کې او په خیبر پښتونخوا کې 4 میجرز چې کوم دي په دې میاشت کې د روانه میاشت چې کوم دغه شهیدان شوي دي. دا په خپله باندې د پاکستاني ریاست دپاره چې دی په خپله باندې ډېر غټ نقصان دی ځکه چې د دغه لیول په دومره غټ تعداد کې خلک چې کله شهیدان کېږي نو دا ډېر سوالونه را پیدا کوي او ډېر زیات تکلیف رسي. او زه ما ته هغه وخت ډېر زیات تکلیف را رسي چې دغه میجران کله دغه شی هم زموږ بچي دي که نه د هندوستان نه یا د کولمبیا کمبوډیا نه خو نه دي راغلي چې کله ته د هغې ایج ګورې که نه نو ما ته به که تر اوسه پورې 35 والا ایج والا نه دی میلاوي 31 32 33 نو په کار ده چې زمونږ چې کوم اشرافیه ده ایلیټ کلاس دي هغه د دغه ټولو معاملاتو چې دی ډېر په سنجیدګۍ سره وګوري او دا د اجمل وزیر صاحب د شکیل صاحب د واسف صاحب او زما ذاتي رایه ده چې د دغه پوره پارټو چې په خپله خرچو باندې په خپله ایپرټس باندې دا کم تجاویز او کم سفارشات جوړ کړي په کار ده چې دا په نیشنل ایکشن پلان کې چې دی په هغې کې دا شامل هم کړي د هغه یو ریویو شکل چې کوم دی شیپ چې دی هغه مخې ته راتګ پکار دی په هغې باندې بیا مانیټرینګ سیسټم هم کېدي یو کمیټي یا هر شی کمیشن چې هغه د هغې مانیټرینګ کوي او دغه پوره سفارشات چې کوم دي په هغې کې دغه د صوبایي حکومت د اے پي سی والا
کو د هغې څه پوینټس وي هغه دې پکې هم شامل کړي او بیا د هغې په نتیجه کې دی اول اپیکس کمیټي صوبایي راغوښتی شي چې هغه فورا د خیبر پښتونخوا چې دا کوم حالات دي د دې جایزه والي یو روډ میپ جوړ کړي او بیا فیډرل یا مرکزي اپیکس کمیټي چې ده هغه دې راوغواړي. اجازت راکوي د الله په امان.